الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب سورة نساء شروع د سورة نساء د اولی حصی دریم باب دی د 55 نمبر آیات پوری د اهل کتاب ذکر کوي او زواجر دی ولرا او په اخره کې بیا تخویف اخروی او بشارت دی. الم ترى لایت نګوري للذین کسانو ته اوتو نصیبا چې ورکړې شوی د برخه من الکتاب د کتابنا مراد د دین یا یهودیا او اهل علم خلق ته مراد دي، یعنی هغه خلق چې هغه سنا صفوا د کتاب لرله یشترون الضلالة دیا اخلیا گمراه لرا. مراد د دین سدی مراد د داده یعرضون عما جاء به النبی مخړیا دا سنا چې رسول الله راوړي وتعاونهم مع احبارهم او دیا د خپل مولایانو سره دی ګناه کی شریک دی په تکذیب د پیغمبر کی دارنګیا په تکذیب د ایمان کی دیا د خپل مولایان سره شریک وای غسلا غورک لا گمراهی دا یو قبات دی. دویم قبات دا دی ویریدون ان تزل السبیل اراده لري لا دیان تزل السبیل چې گمراه کی خلق د سمیلارنا یا واړه یا تاسو لرا د سمیلارنا. والله اعلم باعدائکم دا دریم قبات دی. والله اعلم الله خبیجنی باعدائکم ساسو دشمنانو لرا وکفا بالله ولیا او کافی د الله تعالی ولیا حافظ وکفا بالله نصیرا کافی د الله تعالی امدادی. من الذین هادوا یحرفون الکلم دا څلورم قبات دی. من الذین لا عباد کسانو هادو چې یهودیان دي یحرفون الکلمات یا اړیا کلمات لرا. مراد تحریف نه څه دی؟ تغیر. دای قبات دی پلیتی ده یا خو مراد تنا صفات در رسول الله دی چې کما تورات کې دا به پټول دا غیا مناسب معنی به نه کوله ابه اړه یحرفون دیا اړیا اقولون وای سمعنا منغا اوریدلی دي. پینځم قبات غیر مسمعین او تا دیوانه ورولې شي دا ولی کی دا خبره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا کوي یعنی ته دی کون شي تی وا مورد منغه خبره برابر وي په شریعت ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړي الله په دی وبانی به کفرین د وجه د کفر د دیونه. لسم قبات دا ده فلا یؤمنون الا قلیلا الا ایمان نروړي مگر لږ وخت الق وقت سره لږ وخت دا ده مسلمان سره کله میلاوش هغه ایمان وروړي به نه وروړي یا معنا دا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نروړي مگر په لږو چیزونو باندې لاغ اشیاء منی او د ډیر اشیاء نه دایمن کړي. یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. یا ایها الذین اے خلقو اوتوا الكتاب چې در کړي شوی دی کتاب. امام مالک رحم الله وی چې اسلام کله کعب الاحبار راوړ اول اسلام د کعب الاحبار وی په دبانې یو سړی د شپې تیر شو او دا آیات وادا دا آیات لستلو چې دې سکل را ورسېدو چې انت مس وجوهن فنردها على ادبارها. الله ایمان راوړی ګوره
دا مخونه به ملای مونږ شاته واړو نو وایي دا په شا باندې لاړې او دارنګې یا په مخ باندې دا لاسونه ایښي او کور ته ورسېدلو او ډارې کې یا کلمه د شهادت دا وویله او بیا رسول الله لراله نه بس بل راغلی وی ایمان یې راوړ ځکه هغه یا په قرآن باندې پوهېدل الای خلکو اوتو الکتابه چې درکړی شوی دی کتاب آمینو الله ایمان راوړی بما په هغه باندې نزلنا چې موږ رالیږلي مصدقنا موافق او تصدیق کوونکي دي لما دا څه معکم چې ستاسو سره دي من قبل ان نطمس وجوها مخکې د دې نه چې وران کړو موږ وجوهنا څه مخونو لره دا یا په حقیقت باندې حمل دی چې موږ به وران کړو مخونو لره یعنې دا شکل به د موږ داسې کړو لکه څټه او یا به د مخ څټ راواړه او څټ به د مخ ته راواړه فنردها موږ به واپس کړو الله وایي علی ادبارها په شاګانو باندې او نلعنهم یا با منگا لعنت کو پدیو باندی کما لعنا اصحاب السبت کن څنګه چې منگا لعنت کړو په خېلی والا لعنت نه مراد ته د دنیا عذاب دی دا غینه خنزیران او شادوغان جوړ شي وکانه امر الله مفعولا او د حکم د الله کړی شوی ان الذين لا يغفروا ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان الله خین الله تعالی لا یغفر نبخیا ایشرک به چې د الله سره شرک وکړي شي و یغفر او بخی ما دون ذلک د دې نه ما سوا نور ګناهونو لره لمن یشاء چاله چې وغواړي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي اویا وای د دې آیات نه محبوب آیات ما ته بل نشته په قرآن کې چې الله وای احب الی من هذه الآیه وای ما فی القرآن په قرآن کریم کې د دې نه محبوب آیات وای ما ته بل نشته وګوره دلته سوال لازم په دې آیات چې الله ټول ګناهونه معاف کړي خدایات نه معلومه شوله چې شرک الله نه معاف کړي اوس ته وګوره التا سورت زمر او آیات دې 450 نمبر زمر آیات دې 450 او پارا د 30 30 بیا شروع شي 450 نمبرات ته ګوره وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون دلته الله حکم د انابت کړی دی الله ویا الله ته رجوع وکیا او اسلام قبول کړي مخکې د عذاب نه اوس مسله دا ده چې په حدیث کې دام راځي چې الاسلام یهدم ما کان قبله
اسلام هغه ګناهونه ختمه کم چې د اسلام نه انسان مخکې کړي. د دې آیت څه به څه کوو؟ داسې مائده کې هم راځي، لقمان کې هم راځي چې ان الشرک لظلم عظیم. جواب د هغې نه دا دی چې الله بغیر د توبې د شرک نه ما سوا ګناهونه معاف کوي، او شرک اله معاف کوي چې کله د شرک نه توبه وباسي. لکه ګوره یو سړی مشرک نه دی او د دې سړي په نور اطاعاتو د الله کې او په نور عباداتو د الله کې د کامې شته، نو د دا گنجایش شته الله غفور رحیم دی چې دته دا ګناهونه معاف کړي. لیکن یو سړی دی او هغه شرک کړی دی او د شرک نه په دنیا کې توبه نه ده وکړې، نو الله دا سړی نه بخي. نو دا بلا توبه مراد دی. ان الله خلا تعالی لا یغفر ما یشرک به، چې شرک وشي د الله سره او الله ما قیاس لرا چې د دینه ما سیوا دی. وما یشرک بالله، چې شرک کو د الله سره فقد ابترا، نو د وتړله اثما عظیما، ګناه ډیره لویه. الم تر لایتنا ګورې للذین کسانو ته یزکون انفسهم چې دیا پاکه خپل ځانونو لرا. دا د دیا یولسم قباحت دی، ځان ته پاک ویا. د دینه مراد څوک دی؟ د دینه مراد یهودیان دی. ولا غیب ویلا نحن ابناء الله و احباؤه، منګه ویل د الله دوستان یو، منګه د الله زامن یو. ځان پاک سورت مائده اتلسم نمبرات کې براش دای به ویل منګه د الله زامن یو، منګه د الله دوستان یو. او دای به دا خبره کوله بقره کې تیر شوی وه چې لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وی جنت ته به هغه سړی ځي چې هغه یهودي وي یا نصراني وي، نور جنت ته نشته. د جنت ټیکهداري د یاستې وه. ضحاک او سودي ویه، وی دی به ویله چې نه ذنوب لنا، زمونږ ګناهونه نشته دی. وما فعلناه نهارنا غفر لنا لیلا وما فعلناه لیلنا غفر لنا نهارا. وی کم ګناهونه چې د ورځې کوو نه الله یې راته د شپې بخي، او د شپې چې کم کوو نه هغه راته د ورځې بخي. ونحن کالاطفال، ویل موږ په شان د ماشومان یو، فی عدم الذنوب، په نشوالي د ګناه کې. لکه وی څنګه چې د ماشوم نه قلم چوت شوی دی، نو وی دغه رنګې زمونږ نه الله قلم چوت کړی دی، زمونږ ګناهونه دا نه لیکي. الله آیات راولېږو الم تر الی الذین یزکون انفسهم، نه ګورې لایا کسانو ته چې دیا پاکیا ځانونو لره، د ځان صفایي کیا. عبدالله بن عباس ویادا د دې وینا وه چې آباؤنا الذین ماتوا یشفعون لنا ویزکوننا، زمونږ باباګان مړه دي، زمونږ پیغمبران باباګانو، زمونږ مشران انبیاو دا مړه دي، هغوی به زمونږ سپارښونه کوي او یا با چې دیا د چا عبادت کولو. عبدالله بن مسعود فرمای وی ذالک ثناء بعضنا علی بعض، وی دیا پاکه خپل ځانونو لره، یهود نصارا او صفتونه کوي، او نصارا د یهودیانو کوي، هندوانې د سیکانو کوي، او سیکانې د هندوانو کوي، او دهیانې د مجوس کوي، مجوس د دریانو کوي. لکه حدیث سے کنا چې کفر ملت واحده دی، نو د یو بل صفت کوي، مؤمن د یو بل صفت نه کوي، هر یو د بلا غیبت کوي، او هغه ممالک کفر او شرک دا یو دی، د یو بل صفتونه کوي. عبدالله بن مسعود فرمایی رضی الله عنه چې د دینه مراد صفت د کافر دی، او صفت د مشرک دی، او صفت د یهودی د نصرانی، او نصرانی د یهودی دی. امام قرطبی رحمه الله وی غوره خبره ده، وی المراد منه نسبت التزکیه الی النفس، وی دا د دیو هغه نسبت دی د څا د تزکیه او د صفایي خپل ځان ته. یو سړی خپل ځان ته څه کوي؟ نسبت د صفایي کوي، نو دا ښه نه دی. د خپل ځانه صفت بنه کړي. دغه رنګ یا چې یا د مخامخ رو برو څوک صفت کوي،
نو دې صفت نم په حدیثو کې من راغلی ده بل الله یزکی بلکې الله پاک یې من یشاء چاله چې وغواړي ولا یظلمون فتیلا او ظلم به ونه کړی شي په دیو باندې په اندازې د تار د کجوري د هډوکي. دې نه مراد څه دی؟ ګوره په کجوري کې درې صفات دي په هډوکي کې. یو ته وایه فتیل، یو ته وایه نقیر، او یو ته وایه قطمیر. فتیله دا تار ته وایي، تار ته دا چې کله کجوره اخوري او د دې په منځ کې دا کم چاو دی د هډوکي او هغې کې داسې چې ګوتې وراوړې رادرې کې دی کې یو باتۍ ده وړوکی تار په دې چاو کې بېځلې شوی دې ته فتل وایي. او یو دی نقیر، د کجوریا په ملا باندې د ستن د سوري په شان ټاکی دی او داغ دی پې نو ته وایه نقیر. او قطمیره دا د پیاز په شان نری سپین پوټکی چې تتاو شوی یا د کجورې نه. دا درې واړه قرآن کې ذکر دي، فتیله، نقیره او قطمیر. چې به د کله زامنو شو درې واړه لبه دا نمونه کېږي. صحیح ده؟ ولا یظلمون او ظلم به ونه شي په دیو باندې فتیله په اندازه د باتۍ د کجوري د هډوکي. انظر الله یو ګوره کیف یفترون، دا 12 قبان دی دیو. انظرو ګوره کیف یفترون دی څنګه تړیا په الله فالله باندې الکذب دروغ وکفا بی اثم مبینا او کافی دی دا دروغ دی ولرا ګناهکارا. الم تر لایتن غوری للذین کسانو تا اوتو نصیبا چې ورکړې شوی دا برخه من الکتاب د کتابنا. دیار لسما قبات دا دی یؤمنون بالجبت، دیا ایمان اوړیا په شیطان باندې. جبت دلته څه دی او طاغوت دلته څه دی؟ د جبت نه مراد وی لکل معبود سوى الله، دا استعمالیږي د هر معبود ما سوا د الله. بعد ویا د جبت نه مراد سحر دی، د ایمان اوړیا په جادو باندې او طاغوت او په شیطان باندې. جبه د حبشه کیا او د طاغوت نه مراد کاهن دی، کاهنه جادوگر. او عمر رضی الله تعالی پر باندې د جبت نه مراد سحر دی او د طاغوت نه مراد شیطان. عبد الله بن مسعود ویا د جبت او د طاغوت نه دلته مراد دا کا بن اشرف او حوی بن اخطب دی. ان جبت نه مراد کا بن اشرف او د طاغوت نه مراد حوی بن اخطب چې دای به رسول الله عدالت پرې خو صلا او د دیو عدالت لبه فیصله وړلې. د کنن سبا زمانہ کې زمونږ عدالتونه جبت او طاغوت دی او دانګي د الله عدالت او د قران او د سنت فیصله. دا صراط مستقیم دې سم لار ده. امام قتاده ویا د جبت نه مراد شیطان او د طاغوت نه مراد کاهن دی. وا ابن منبه ویا د طاغوت نه مراد ما عبد من دون الله، ارا څوک چې د الله نه ما سیوا بندگی کیږي. او دانګي د طاغوت نه مراد څه دی؟ هر ساحر او جادوګر دی. بار کې نور ایمان ابن کزاد المسیر بیا ګورا د علامه جوزی رحم الله یومنون د ایمان راوړیا بالجبت په ساحر او طاغوت او شیطان باندې. ويقولون د وایل الذين كسانوا تا کفروا چې کفر کړي دي. هاولای دا خلق احد ډیر هدایت ولادي من الذين ادا کسانو نامنو چې مان راوړي دي سبیلا پس ملار. دای سوال سم قمات دي وی دا خلقا چې دا شرک کړي دي او کافر دي دا ډیر هدایت والا دي. دا کسانو نا چې مان راوړي دي دا غون ډیر هدایت والا دي. اوس وګوره کنه اسلامی حکومتونه چې په کوم ملک باندې دي او دانګي اسلامی نظام نو نه مسلمان صفت کیا، نه مسلمان تسلیم یا نه دوان نسیکانا او نه يهوديان او نه پیرنګيان او نه نصارا او نه دهریانا او څومره کوپری ممالک چې دی باقي د انسانيت پته نه لګي هغه ارڅو تسلیمي. دا سره تجارتونه هم کیا. وګوره په هر زمانہ کې مسلمان او اسلام ته په بد نظر کتلی شي، پس په کبانې کتلی شي.
اولئک الذین لا دا خلق دی پنځلسم قباحت دا دی لعنهم الله لعنت دی د الله تعالی په دوی باندې ومن یلعن الله او چې په چا باندې لعنت وکړي الله تعالی فلن تجد له نو ته به بیا نه موزې هغه لره نصیره امدادي شپاړسم قباحت دا دی ام لهم نصیبون آیا دیو لرا برخه شته دی من الملک د باچاهۍ نه کو چرته ولوي الله وی نه فایده نه په دغه وخت کې به لا یؤتون الناس نه به ورکولی خلکو لره نقیره په اندازه دغه د کجورې د هډوکي نو ګوره الله کو چرته ملکیت ورسره وی ای باچاهۍ ورسره وی الله ویا د دې باران اختیار وسوي نو پستا مسلمانه پتا باندې ګوټ ساز کېم نه راخې کاو و د دې پسلونه د ځمکې اختیار ورسره ویا نو دا پسلونه دا میوجاته او دا بوټي تاله نه رازرغونه و د دې سیاتونه اختیار وسوي نو مؤمن تاله سیاتونه نه درکوله کو د دې کرونا اختیار ورسره ویا نو دا په ځانونه نه مسلط کوله دا به پتا سبانی مسلط کړي ویا خو د دې سره لای ګوره اختیار نشته دی اوس هم د خلکو نظریه ګډه وړه ده الله ویا و په سمای رزقکم روزیم په اسمان کې دا او دی چغه وای نه وای روزي زمونږه په اسلام آباد کې دا وای چې کورسیا بدل شي او وزیر اعظم بدل شي وای پراقي براش او الله وینا نه ګورا و په سمای رزقکم افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموها من المزن أم نحن المنزلون داو بالای چې دا تاسو سکي دا منګ را ورولې دي د سپینو ریزونه کو تاسو را ورولې دي دا پسونه لا ویا تاسو را وزرغون کړي دي ام نحنو زارعون کو نه منګ را زرغونو د لایکو د دې سره اختیار وې کنا تاسو له نه درکړې خلکو له نه ورکړې نقیرا پاندازا د داغ د کجوري داډو کې ام يحسدون الناس دای ولسم قباد دی الا ام يحسدون الناس بلکې دیا کینا کیا دا يهوديانا په خلکو باندې او چا کینا کوي دا صرف په مؤمنانو باندې دی الله ویا کینا او حسد کیا په خلکو باندې علامه پاغ ساتهم الله من فضله چې لا ور کړی دی ولرا د فضل خپلنا په فضل کې دوا اقوال دي یو دار چې لار کړی دی ولرا د فضل نه ای نبوت الله د يهوديانو نه نبوت منتقل کو چاله بني اسماعیل لرا او عرب لرا ځکه انبیاء علیہ السلام خټوله بني اسرائیل کې راغلي يهودو کې انبیاء نو چې الله ته اخیری پیغمبر کله واړه نو دیا بیا کینا کولا مسلمانانو سره مؤمنانو سره چې زمنګ نه د نبوت منصب ول لاړې دا د نبوت خاندان زمنګ نه ول لاړې یا مان دا ما تاهم الله چې ورکړي دی الله من فضل د امننا اې د اسلام سره امنیت را لیا وینا محفوظ شولا طرف غنیان ختم شولې پتنی ختم شولې لانجه ختم شولې رشوتونه ختم شولو ډاکې ختم شوي سودونه ختم شولو نو دای وسکینا کیا په مؤمنانو باندې چې الله ول ولید امنیت ورکو وسم دا حال په ټوله دنیا کې پر امن ملک شیدنن سما کنن د افغانستان دی پر امن چا کې د مسلمان مال ته تحفظ دی جان ته تحفظ دی تور ساره ته تحفظ دی ظلمی ته تحفظ دی بوډا ته تحفظ ورکړي دی جمعه ته ورکړي مدرسې له ورکړي دی عوام له ورکړي دی مولانو له ورکړي طلباء له ورکړي مجاهدینو له ورکړي دی بوډاګانو بوډایګانو له ورکړي دی امنیت خلک خوشاله دای کینا کیا چې په مؤمنانو په ملکونو کې ولدا سي امنیت دی دا تحفظ پکې ولې دی نو کله یو الزام په ولګي کله بل نه لای ګرام یا سدون الناس بلکې دا کینا کیا په خلکو باندې علامه په سوانه تام الله او چې الله ور کړی دی ولرا من فضل د فضل خپلنا فقد اتینا لای منګ ور کړو آل ابراهیم خاندان د ابراهیم علی السلام له کتاب او الحکمت او قوا واتینا ولای منګ ور کړو دی ولرا ملک نظیما بچای ډیر الویا دار د امام تبری ویا په چا باندې په يهودو باندې دای بلان خبره کولا کو محمد رسول الله پیغمبر ویا
نو دا اعتراض به کولو چې دبا رغبت او مینه نه کولی په ډېرو زنانو کې دی دا خبره کوي چې رسول الله پیغمبر وي نو وی دبا ډېرې بیبیانې نه کولی. الله جواب وکړه چې کثرت النساء ډېرې زنانه کول ډېرې بیبیانې کوله ډېر نکاحونه کول دا منافي د نبوت نه ده. ولې د سلیمان علیه السلام 1000 بیبیانې وي او د داود علیه السلام 100 بیبیانې وي. امام قرطبي ویا او دانګ یوسف علیه السلام هم باچا او داود علیه السلام سلیمان علیه السلام وغیره او دا اسلاف د محمد رسول الله دی. دا مشران د الله د پیغمبر دی چې مشران څنګه را روان دي نو داسې کشران هم را روان دي. د آخري پیغمبر هم په دغه حال دی. فمنهم الذین د اهل کتابنا من عبد یامن به هغه خلک دی چې ایمان راوړی دی په دې قرآن باندې یا بعض د اهل کتاب نه لایا خلک دی چې ایمان راوړی په محمد رسول الله باندې یا بعض د اهل کتاب نه خلک دی چې ایمان راوړی په ابراهیم علیه السلام باندې. به ضمیر کې درې احتمالات دي. ومنهم الذین د دیونه منع دوی صدانه چې منع کړي دي انه د قرآن نه خلک او د پیغمبر نه خلک په خپل باندې منع شوی دی او نور یې منع کړي. وکفا بجهنم سعیرا الله وی کافی دی جهنم سعیرا د پاره د سوځېدلو. ان الذين يخننا کسان کفرو چې کفر کړي دي به آیاتنا زمون په آیاتونو باندې سوف نسلیهم زرد لای من بیننا باسو دی ولرا نارا ورتا کلما نزجت هر کلا چې وسوځيږي جلودهم د دې سرمنی بدلناهم نو من به بدل کو دی ولرا جلودن سرمنی غیرها ما سوا د دغنا. تبدیل عادل تمامانا رد دیا دا وصف دی وصف من بیا بدل کو دا لرا ظاهرا د سرمنا باندې ویا کلما نزجت جلود مرکلا چې یو اندازې ته ورسیږي د دیو سرمنیا پسولو کې بدلنا ملای من با بدل کو دیو لرا دغه سرمنی جلودن سرمنی غیر ما سوا د دغه نالی ذوق العذاب چې وسکی عذاب. ان الله کن لا تعالی کان دی عزیزا زورا ورا حکیم کار د حکمت نړک دی. والذین لا یکسان امنوا چې ایمان راوړی دی او عملوا الصالحات او عمل کړي په طریقه د پیغمبر باندې سندخلهم ملائکه زرد چې موږ بننه باسو دی ولرا جناتین باغونو ته تجری روان وي من تحتها الانهار ولاندې د باغونو دا غینه ولی خالدین پیامه شوی پد ابدا د همیشه د پاره لهم ملائکه ولرا بیا په دې جنت کې ازواج بیبیان وي مطهره پاکي کړي شوی د هر عیبنا. وندخلهم ملائکه من بننه باسو دی ولرا ذل سورتا ذلیلا چاغه بوګد یا ننبا سورتا ذلیلا چاوا میشیا. ان لا یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. د دې ځنا دوی مېسالا د یو سلا 15 نمبرات پوری پدې کې نه امور مصلحه ذکر کوي د پاره د راعي او د رعیت با باندې د کورا د مشره جوړ جاړه خراجي د کشر او د مشره هغه امور ذکر کوي. اول امر ذکر کیا په 55 نمبرات کې او دا ایسا 55 نمبرات پوری ده. دا 55 نمبرات نه شروع ده ایسا د یو سلا 15 نمبرات پوری ده. په دې کې اوله حکم په 55 کې د راعي او دا ایسه کې درې بابونه دي. اول بابا شپږ اویایم نمبرات پوری دي. په دې کې حکم دی راعي ته چې مستحقین له خپل حقوق ورکړي. حکم دی د عدل او د انصاف. ترغیب ورکړي اطاعت د امیر ته. زورن ورکړي منافقین لرا او دا غیا 15 پلیتای ذکر کړي او بیا حکم کیا په تیاری د قتال فی سبیل الله باندې او زورن اور کیا مداهنین ولرا بیا حکم د قتال دی او علل دی د قتال لپاره علتونه
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، یقینا الله تعالی حکم کړی دی چې تاسو ورکیا حقونه خپل مستحقین لرا. د امانات نه مراد څه دي؟ حقوق. الی خپل مستحقین لرا، کمی مستحق دی کنه نو هغه تعالی ویا دا حق اوس پاریا حق غیر ورکړي. علی رضی اللہ تعالی فرمائے دا خطاب دے ولاتو تا خاص. تفسیر خازن مویا دا خطاب دے مشرانو تا. ابن جریر وی وغیرہ چه دا خطاب دے پیغمبر علیہ السلام تا خاص. مسئلہ دار آغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کلا مکہ پتا کڑا او دا کعبیہ دا دروازی چابی دا د عثمان بن ابي طلحه حجبي سره رضی الله عنه، دا چابیا د نور کولانو د بیت الله چت وختلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پس علی ولېګو او دیتنا دا چابي واغسله. نو بیا کعبه چې کله کولاو کړل هغه کې 380 بوتان آئی را گزار کرلاو کعبه روین زلا. بیا رسول اللہ نانا و دن پکی منس کولو. دا آیات دا کعبه پمینس کرالی چی ان لا یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اللہ حکم کرے تاستا چی ورکیا حقوق لأهلها الى اهلها خپل مستحقین لرا. نو رسول اللہ فرمائلہ ویل عثمان چشد بچاو تا قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا بیت چابی ورکړه. ویل الله ما ته ویا چې مستحقی تی وسم د په خاندان کې د چابی اسرا روانه ده نسل در نسل. امام تبری ویا وای دا آیات عام دی ولات ته وغیرہ ټول لرا. عبد الله بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب. تفسیر علمانیہ قرطبی وی الآیہ عامہ، آیات عام دی طول خلق دا آیات صدی شامل دیا. ان لاخ اللہ تعالی یامرکما حکم کئی تاستان تو ادو الامانات چی ورکیا حقوق الى اہل اخبر مستحق لرا. حدیث کی را دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی انزل الناس منازلهم ارسلی لاخبر مرتبه ورکیا مراتب ولا ورکی چی چا کما مرتبه دا آغا مرتبه اصڑی تدا اسپاریا. بعد خلق دا آیات دا اوٹ دپانا پیٹ کئی ما تا تویلی وا چی تفسیر باغا که چی رسول اللہ کڑے صحابہ کڑے تابعینو کڑے دیا. لال دا امانت تعریف واورا. امانت دیتا ویلی کیا چی تالت سوک صدر کی او تا بیاغتا پا سییا پا طریقه بانی اسپاریا چی سنگی دنا سپارلی او تا نو منگ لخو چاہت سنی دیرا کری چی در. دوی مسئلہ دارا چی امانت تی دا احکامات الہیہ او تویلی. قرآن کریم کے امانت تفسیر شوی الا ان عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. منگا لائے دا امانت پیش کرے نالتا امانت سدے احکامات. دا احکامات دا اللہ عبادت دا منز دا صلاة دا حج دا جہاد دا تبلیغ دا قرآن دا لائی گورا منگا سپارلیو چاہتم سپارلیو الہ دامزمک اسمان تا آئی دا غین انکار اللہ کرو نو دا امانت تفسیر خو بخبل اللہ کرو انتی سلے. بلا دارا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امانت تفسیر کرے دیا انتی سلے. اخبل مستحق لبداور کی بیا با مستحقینو کی دا امانت نا مراد تا اوٹ مانا مکوا ذکر مکوا چی اوٹا دا جمہوری نظام دی او جمہوریتا زمانگا پنیز بانی کفری نظام دی. دا تماویلو چی آئین جمہوری دا کفری دیا دا کفر دی.
د دې تایید کولا دا د کفر تایید دی د دې سره منډه ترړواله د کفر کې منډه ترړوال دې سره منډه ترړواله د ظالمه حکومت مضبوطول دی ظالمانو له مټه ورکول دي او رسول الله فرمایي چې یو سړی د ظالم سره قدم اوچت نو ګوره دا د اسلام د ادارې نه خارج دی چې تعاون سره په ظلم کې وکړي ستا نظام چې کله قوي کېږي نو پاکه علما شهیدان کېږي ستا جمهوریت چې مضبوطېږي پاکه مدارس او جماعتونه وراني نظام چې د کله قوي کېږي پاکه مجاهدین شهیدان کېږي نظام چې جمهوریت مضبوطېږي نو فحش او عریاني بډېرېږي نظام جمهوریت چې مضبوطېږي نو ښځې به مشرکېږي اوس ګوره نظام جمهوری چې مضبوطیږي نو سکول او کالج به ډیریږي او مدرسه به ختمیږي د منځه به ځي نو دې کې ګوره مرداره کې ګوتېوال دي دویمه دا ده چې ګوره د امانت نه مراد ترای والی رای نو دا بعضې وایي دا اوټ رای ده نو رای خو د چا نه باندې په دې کې د فاسقه او د فاجره او د سیک او د هندو او دارنګه د شیعه د بریلیه او د یو موحد مسلمان او د بزرګ او د عالمه او د ډمه او د لچر کوچره رایو ده اسلام کې ودا رایو نه اسلام کې برای الیا چې کم د رای مستحق خلق دي الای دا غنواله کنه اول الامر ویلې دي خاوندان د رای الله تابعداري وکیا د الله او د الله د رسول او د خاوندانو د رای والا نو د رای والا بس کیا دا غینه برای علی نو رای خو ساجیا د ګل پانه او زماینه د برابر کړي رای دی او دم یو د عالم خو نه د برابر کړي رای دی او پوډریا او دارنګیا دی یو فاسقه فاجره یو قیدیانیه یو رافیزیه دارنګیا بل یو فاسق فاجره داغه رای او د عالم دین رای خو برابر نه رای کینه او صحابه کرام رای هغه سیدا په خلافت د ابوبکر باندې ابوبکر وصیت کړی دی د خلافت د عمر رضی الله تعالی عنہ بیا حکم کړی دی چې رای بکینه وای مشورې والا نه تو ګره په مشوره کې څوک نس آیا څو افراد یا رای والا دی اهل علم خلق دی صحابه نو بس دا رای والا کې نه وای علما را جمع کړي د امت صلاحان کان آیا ته وای یاره وزیر اعظم به زمونږ څوک شي زمونږ MNA به څوک شي نو دې ته رای ویلي نو بعد خلک وای دا رای ده صحیح ده موږ منو دا رای ده نو رای ده چا ده رای خو په شریعت کې چا ده معتبره ده خورا دا چې دار سړي ور رای معتبره ده دویمه دا ده چې په دې طریقه باندې استا 75 پوره شو 75 سال او دی وشولا په دې کې اسلام زاره چوت شوی نه دی بلکې اسلام په زوال خطر روان دی نو ګورا چې کله ستا اسلام په زوال را روان دی مسلمان په زوال را روان دی ملکه په زوال روان دی نو دا رای اوس بدل کوي بس ته کنه 75 خو پورش اوس بل ته وانه خلافت اسلامی ته وانه اوس دې له فکر وکړه چې اسلامی خلافت به څنګه قائميږي اسلامی نظام به څنګه قائميږي اوس دې ته واړو پاک رسول الله کما منډه والدا صحابه کرام کما منډه والدا په کومه طریقه باندې دا نظام برابر کړی دی پای برابر په دې باندې خو نه دی برابر کړی قران کریم کې د وډ باس نشته مفسرین د وډ باس نه دی کړی په حدیث د رسول الله کې د وډ باس نشته ائمه کرام نه دی کړی فقهای کرام نه دی کړی محدثین نه دی کړی ائمه کرام نه دی کړی نو ته څنګه کی نیو شی چې په قران او حدیث سره ثابت نه دی د علماء دا اهل حق علماء درائن حق کر خبره ده ټول حق پرست علماء د دې خلاف وا علماء د هرچس تعلق ساتي کو پنځپیرې دي کو اهل حدیث دي کو هغه نور علماء دي خو چې دی شي کې ګوت نه ویا سیاست کې هغه د دې خلاف دي هرچس تعلق ساتي
څوک چې دا دیشي کې ګوتې ویا او دارنګې د هغه څه آمدن ورته میلاویږي نو ستا اسلام په تندر هم ناچي ناو له داخلي ګوري یاره بعضې ویا دومره چې ځان ته شیخ وی او شیخ القرآن شیخ الحدیث دا دومره په دې حکمرانۍ کې او په دې جمهورۍ کې داسې ورنوتی دی او داسې ړوند کوڼ دی چې ګوره څومره غلطه ټکې دی ویلې چې اوټ څوک ورکړي نو وایي دا به په اوداسه کې ورکړي نو زمونږ مولانا جمشید صاحب هغه بیان کړی ویل چې مولوي صاحب نه تپوس کومه چې دا اودسې په لار کې مات شي نو څه به کړي بېرته به راګرځي کو نه بې اودسه بیا ورچوي دا اوټ سم مونځ یې ته جوړ کړی نو وایي اودس به کوي ښه بعضې پکې ویلي دی د پولیس سرات باندې به د بجلۍ د پړق په شانتې شي دا خو تا د قرآن او د حدیثو په دې خبرې خو کفر ته سړی رسي کفري مسله ده لکه ته د الله د میزان او د محشر اختیار تا په وټو اغس او تا سړی ته دا ذمه وکړله او دا ضمانت دی ورکو چې دا ورکوي د پولیس سرات باندې به تیرې او باندې پکې دومره غلطۍ ته لاړ دومره په تشدد کې ننوت چې وی هغه د پیغمبر امتی نه دی وی چې چا وک مولا له ورنکو دا وګوره زمونږ د پیغمبر د امتۍ نه ویس په دې مرداره به په کفري مسله باندې نو ګوره دومره ړانده کېدل او کڼېدل نه دي پکار او سلسله جاري شروع ده د خوبونو دا غړز غړوز دی غرمې مینه او ساري مینه او ماښامې مینه او یو راپاڅېږي رسول الله دله مبارکې ور هلکه په شریعت کې د انبیاو نه ماسوا د صحابي خوب هم دلیل نه دی چې صحابي خوب ویني که نه هم دا شریعت کې دلیل نه دی ته خو تا لیدلی د څوارلسمې صدۍ یا ګوپې وخورې خو یا دغه او یا خوبونه نور خو څه نه نو ګوره دا نه دومره ډوبېدل پکار ګوره د یو سړي سره د یو تنظیم سره دومره محبت مه کوه چې د هغه کفر هم درته اسلام ښکاري او دومره محبت د چا سره مه کوه شخصیت پرستی مه کوه چې د هغې غلط تم ته صحیح وي دا مه کوه دا ناروا ده دا ښه کار نه دی داسې عقیده د قرآن او د حدیثو موافق جوړه که چې هر څوک د قرآن او د حدیثو صحیح وینا کوي وی زما رور دی ستا په دې کې اجر دی بیاني او دې باندې امر الله کړی دی او دارنګې یا چې هر څوک دی خو چې د قرآن او حدیث نه عقیده خلاف ده نظریه خلاف ده نو بس دا زما ورسره کینه ده زما ورسره دشمني ده زما خوښ نه دی نو هله به ته سمې لارې را راځي صحیح منهجه صحیح لاره به ته وپېژنې ګوره قرآن کې به تعویل قطعا نه کې دا ډېره غلطه ده زاریانې به د خلکو باندې سترګې پټي دا جمعې ورځي خلک راغلی دی مولا له چې ما ته به خوږې خوږې خبرې وکړي او موږ به د ده د خولې نه ښکلې خبرې واورو د اصلاح هغه نوره منبر ته وخیږي لاندې او کټۍ باندې او پټۍ باندې او دا دی او دا دی او دا هلکه په دغه خوله باندې چې ته قرآن وې د اسلامي نظام خبره ولې نه کړي د خلافت اسلامي خبره ولې نه کړي چې باقي امنیت دی پاکې موږ ته تحفظ دی د ملک دی د عوامو دی د علماو دی د مجاهدینو دی ټولو پکې په منبر باندې دا خبره وکړي دا عوام همسې زناور دي چېر سړي ته ناست او ته ورته نصب سي نشه یو ځای کې خو راپاڅېدلي دي چې موږ تاله دې له راغلي یو چې ته دا باسونه موږ ته جوماتونه یې په دې باندې ککړ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا جوماتونه د الله کورونه دي ګوره د الله نه ما سوا بله چا اوازونه پکې نه چوته وایه نو دا پکې راوایه نو ځنې پکې راشي وایي زه د پلاني ځي نه پکې فارغ یم دا فارغ مکمل د قرآن او د حدیث نه فارغ وي لکه هر څه هلته انځلي وګونه مګونه هر څه څنډلي ان لا یامرکم الله تعالی حکم کوي تاسو ان تؤدوا الامانات چې ورکوي حقوقو الی اهل خپل مستحقینو لره و اذا حکمتم او کله چې فیصله کوئ بین الناس په مابین د خلکو کې ان تحکموا فیصله وکړئ بالعدل په انصاف دا د نه مراد څه دی بالقرآن والحدیث تاسو فیصله وکړئ په قرآن او په حدیثو باندې
زحاک ویا فعدل سره فیصله وکړئ. عدل څه دی؟ البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. گواهان د مدعی نه وغواړه او د دغه نه څه وغواړه؟ د منکر نه قسم طلب کا، قسم ته نه وغواړه. ان لاخن لا تلا نعم ما یعدکم، ډیره ښه نصیحت کوي تاسو به په دې باندې. ان لاخن لا تلا کان د سميعا اوریدونکي بصیرا لیدونکي. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ترغیب ورکوي اوس اطاعت د رسول الله. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اطیعوا الله د الله منئ، مراد نسل کتاب الله. واطیعوا الرسول د رسول منئ، مراد نرسل پیغمبر حدیثا. واولی الامر او د خاوندانو د رای والا منکم ساسنا. د دې نه مراد څوک دي؟ یو قول دار الامراء، مراد نه د ملک مشران چې هغه وی علما او امنا. العلماء والفقهاء دا قول د زحاک دی. دانگیا تفسیر مدارک وی دلت هذه الآیات على اطاعت العمراء. وی دا آیات دلالت کیا على ان اطاعت العمراء واجبا، چه اطاعت دور عمراء وردا واجب دیا. خو کلا اذا وافقوا الحق فاذا خالفوا ولا طاعت لهم، چې کله ګوران خبره د حق د قرآن او د حدیث موافق وا نو بیا اطاعت واجب دی او فرض دی. خو چې کله خبره د قرآن او د حدیث نه جدا ده نو بیا ګورا دغه اطاعت نشته دی. لا طاعت لمخلوق بمعصیة الخالق. امام قرطبی وی ولاد زمان د زمانی چې دی وی د دیو اطاعت ضروری نه دی. اطاعت د دیو ضروری نه دی. او تا ته ما ویلی وا په شرع د عینی کې په ابتدا د قرآن کې مې تا ته ویلي چې من قاله چا چې دا خبره وکړله چې عمراو زمانې نه زموږ د زمانې حکمرانان عادل دا منصف دی فهو کافر، وی دا سړی کافر دی. دا شرع د عینی کې وی وساجي دا. نو دلته امام قرطبی رحم الله وی چې زموږ د زمانې ګورا د عمراو اطاعت دا لازم نه دی. نو سوی تعاون جایز دیا، نه تعظیم د دیو جایز دیا. و یجب څه واجب دی؟ وی د دیو سره غزا واجب ده. متا غزاو چې کله اوس غزا کوي وسم په برشیا نو غزا وسد. و اگر چې انسان لو بنا و اگر چې د مونږ کې امنګ لرا دای فاسقان دی. بار کیفا اولی الامر منکم دا خاوندانو در احساسونا. بعض علماء ویا چې د دینه مراد ائمه کرام دي. په تشریح پس روان شه د چا روان شه د ائمه کرام او محدثین فقها او تفسیرونو په دې سره روان شه. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه څور کړی دی، دا غیا پیشونګوئی ور کړی و د خیر القرون چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بهترین زمانہ دا زمانہ د الله نبی به داغه نرس تابعین او به تبع تابعین دی. اولی الامر خاوندان درای والا منکم ساسنا. د دې د وجنه امام رازی رحم الله فرمای و اقتداء او تقلید واجب دی په امی باندې د علما حق پرستو. چې عالم دی او حق پرست دی نو دا تقلید او پام سے پسې کېدل تعالی واجب دی، لازم دی. او چې کله ته یو عالم نه چا بدعات کوي رسومات کوي یا په ورسونه کې کینی یا په عید میلاد النبی کې شریک دی نو پتا باندې سره بایکاټ کول لازم دی. اوس ولا خلک تاویل او ته چا دا ویا چې یاره سامه شر د خزو سره ناس اتاویل وې دا ته بد ګوریا. مشهور خبر او یو خزا نو سړی او خزه ناسو چرته ډرامې ته بناسو یا به کرکټ ته ناسو نه پکې چرته وقفه راغلی و نو زناور پکې راوښتي نو د ښځې سړي د ویل سړی یا ویل انټي نه جوړ غوجل لاړه هغې چې زموږ غواګانې راغست کې د غواګانو د څارو دغه راغلی و. نو ګوره مسله دا نه چې ته بله
چا باندې تنقید کې او ګوره تعویل غلط تعویل کې بیا خپل مشر غلط خبرې لته څه ګوري پرتوب ما تاسو ویلا چې واحد جماعت اشاعت و توحید و سنت دی چې په دې کې منګه کو څومره مشر د مشر غلطی ته منګه غلطي و زمن کشر طالب العلم اغم بس دا پکې الله رب العزت خوې پیدا کړي مزاج چې غلطه کیا یاره وای د دې وساج دا خبره غلطه ده زمانګه وای د پلانی دا شیخ دی وای خدا خبره کې وسوي زه موافق نیمه خدا کشر دی مله او ته حقانیت لار په کولاو کړي اوس کو نور تنظیمونه لران شیات او جماعتونو لا نو بس هغه با چې غلطي وکیا تعویلات نه د خدا مقصد دی او د دې دا مقصد دی او د دې دا مقصد پس یون خلی شیخ القرآن رحمه دامت برکاتهم العالیه آچرته تلیو اندونیشیا ته آل دا بچرته عیسائی او شیعه باو آغیل کتاب ورکڑے دی پا تحفه کی نو دا کتاب دیل ورکڑے چه دا مطالعه کا دا خپل تفسیر دی پاکی رد دی پر وافظو رد دی پاکی پا آبانی پا بریلیان او پا بیدتیان او پا یهودیان نو ترجمه دا تفسیر دیا بعد خلق راواغ سوی ورداوی د صحابه دشمن دی او دا وسولال دی نو د صحابه دشمن بدا د لارې لراولې کنه دا بده سپری دی اسلام کې څه دعوتی لارې شته کنه رسول الله دا خطونه ولې لګل چې علی الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا وبینکم نو ته پر رسول الله اعتراض کې چې پیغمبر ولا قران لګلې دی نو څه ولولېږي او چې سم شا کو نه سمېږي بیا ور پر افراد نور شتا بیا ور بل طرف باندې سمایا نو د شداو نه خو شیخ القرآن انو سره زمنګ یو عالم او یا یو چرته اتحاد د چا سکړي یا ریشیه سکړي یا قیدیانی سکړي یا بریلی سکړي یا راپیزی سکړي یا هندو سکړي یا سیک سکړي یا د زمون په اجتماع کې د لیدلی دا د راشي په دې طرف بریلی د راشي د راشي دا دې طرف ته قدم کیږي نه بهر کې په مسله دارا چې پرتوب بچاله نه ګوري چې غلطي وا غلطي ته بغلطي وي چې صحیح وا وي صحیح ته څو صحیح خبره زمونږ ډېر مولان پارلیمنت لاله چا پکې چرته د 70 بیان وکړو د پردې پکې وکړو یو تور سره ته په سر لو پټای شي چې یو تور سره ته ویل دي چې ته زما سلاس م میلاوه او الاس نه وي غاړه راکاوه دا یو ته چا ویل یو ام پی دی وته ویلی مینې دی وته ویلی مولا دی وته ویلی خان ویلی ملک وته هیڅ مته چا دعوت ورته تا نه دی اورېدلی چې په کما دسترخوان او په کما زینو کې پوساق او پوجاری او شراب ګرځيږي رسول الله ویل تبه نه کېنی سګرا پازیدلی و زمونږ یو کس یو مولا د غزیل لاړ زمونږ کې بایکاټ مو ته خلاص دا دی باید کار به خپل بس ختم به موږ له قرآن او حدیث راکړي د قرآن او د حدیث په نظریه به چلےږي هر چاله دومره محبت برچا سره نه کې چې دا غیا بد تا ګوره خخکاری او تعویلات ولا کې تعویلات منګه چاله نه کو پردګونه چاله نشو کتلې الایات او رسول او د رسول خبره ومنیا او اولی الامر د خواندانو درای والا منکم استاسنا فاین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله ګوره څومره مولان دی پارلیمنت او څومره ستا پښتانه دي ځینې خانان ملکان دي شرط د مولانا لیاقت شهید رحمه الله چې اتیا شهدا په مدرسه کې وش چا په بیان وکړ په پارلیمنت وې د اسلام ترقی دی اسلام نه دی اسلام آباد دی چا په بیان وکړل چې په باجوړ باندې د علمي شي نه راځي او ټول جمعتونو مدرسې عمراني او دا علما چې د جیلونو ته نړه کوچا خبره وکړه یا دا تورسری چې بی عزت شولې په دې خیمو کې وی خوارانه نو چای ته پوسو کو او دا خلک دې لون کو دا هغه خلکو تایید وکا چې کم خلک دې ته پوس کوي هغه د باندې خپل یینه قربان کړه مال دې نه قربان کو جان دې نه قربان دا حق د اق مجاهدینو دی بل چانه دی واول الامر منکم فان تنازعتم
کو تاسو جګړه وکړه پیشین په یو چیز کې نو فردو الی الله و رسول واپس کوي الله کتاب تا و رسول او حدیث رسول الله تا ان کنتم تؤمنون بالله کو تاسو ایمان راوړیا په الله فورز اخرت باندې نو ګور دلته ګور ایمان هغه سړی ته د ایمان نسبت کړي دی چې فیصله وی وړل الله او د الله رسول لره نو چې د الله او د الله رسول الله فیصله نه وړي او عدالت لرواني نو کو ته مولا او کو خانه کو ملکی او کو ته قاری او کو امیر سی به او قاضي سی به نه لای ګور ایمان د پکې نشتا ځکه د الله کتاب له فیصله راوړل الله وي او ته بل طرف ته وړي ورودو واپس کې الله او رسول تا کو تاسو مؤمنان ویا ایمان لریا فلا فرض اخرت ذالک خیرون دا ډیره بهتره یا واسن تعویلا او ډیره بخیا په اعتبار د انجام سره انجام به خی به بدا نه ویا چې وسی سپریم کورټ کې چیلنج کوما نه بدا ویا چې پای کورټ کې چیلنج کوما الله ویا چې فیصله وشوله بس وشوله الله کتاب خو څنګه چیلنج کوي چې تبا چیلنج کې فیصله به ماته و زواجر ور کوي او قبائح د منافقین ذکر کوي الم تر لایتنا ګوري للذین کسانت یزعمون چې دیا داوی کوي او ګمانونه کوي انهم امنو چې د ایمان راوړې دي بما فاسبان انزل الیک چې نازل کې شوی دي تا ته و ما انزل من قبلک وا چې نازل کې شوی دي سانه مخکی دا آیات اصل کې راغلو عبد الله بن عباس وی یو سړیو مدینه منوره کې او دا غنمو بشر او دا منافقو او اصل کې د ایمان اظهار کړو ویل ما ایمان راوړې دی په الله پر رسول او بل يهوديو د دې دوانو لانجه شولا يهودي ویلا ویل په سلام رسول الله لويس او ولی ولولو و ان ولا يرتشي ویل دا سنالي رشوتنا ناليه منافق ویلا چې ځان ته مسلمان وا ویل نه ویل کعب بن اشرف لیوړو لکه خو رشوت باغستو کنه کعب بن اشرف مدینه کې خلاف سوا عدالت لکه نن سبا زمانت یو عدالت د الله او د رسول الله قران او حدیث بل طرف ته عدالت دستا نو تا باندې خو چا زور نه دی کړی غنه چې ته کالونه له خامخا فیصله راوړ دا خو تاسو وړي په خپل نه الله ګورا کتاب الله له راوړه حدیث رسول الله له راوړه زبر کې پدې يهودي ولا پیغور ورکو پیغور ولا ورکو ول تا ته زواما چې ته ځان ته مسلمان وي او ته فیصله ول يهودي راوړي نو ته پر رسول الله ایمان نه دی راوړ ویل ولې مې نه دی نو ول به رسول الله له ولې فیصله نه نو چې پیغور ورکو دی پیغور پکې لګ ننګ پیدا کوي زرا ز چی ویس رسول الله صلی الله علیه وسلم له فیصله راوړله پیغمبر علیه السلام چې د جانبینو نه خبره واوریدا نو په حق د يهودي کې فیصله وکړه نو منافق په دې باندې خپاو بشر خپاو راوتلا بار دا منافق بنګي څنګه ویل کڅ بنګي څه چلې وې زبدې فیصله نه مراج نو دا خدای الله رسول وکړه بس ویل عمر لاوړ وز دې منافق غندې ویلا الله مرداراو چې عمر د يهوديانو خلاف دی او راشه دا فیصله بدلوي سبه مالوي نو چې آلته ویوړه نه وتلا نو د عمر رضی الله عنه عدالت کې کېناستل نو دا يهوديو ته وی یا عمر قضا لي رسول الله وی ګور مال فیصله رسول الله کړي دا وستانه مخکې رسول الله سلام دا فیصله کړو نو بیا ولی وی په قضا د رسول الله باندې دا مسلمان خوشاله نه دی دې منافق ته عمر ویلا کذالک بالخبر رشتیا ده سیدا او دا سی فیصله کړی دا هغه نعم او عمر ویلا خپل زبانه کېنی مکانکو کېنی ویل بس لاړې او تورې راوړله هو دا سره ته توتنه کو نو چې سره ته توتنه کو نو الله آیاتونه راولې غلا الله یګور علم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا
ته نه ګورې لایا کسان ته چې دی ګمان کیا او دعوی کیا د ایمان انهم آمنو چې د ایمان راوړې بما پاس باندې انزل الیکا چې تا ته نازل شوي دي وما انزل من قبلک وا چې نازل کړي شوي دي ستانه باندې فیصلې کیا هغه لویسیا وقد امروا او دیو ته حکم کړی شوی دی ایکفروا به چې کفر وکیا په دې باندې ان انکار وکیا د طاغوت د فیصلونه دریم خبات الله دا دی و یرید الشیطان او غواړي شیطان یذلهم چې گمراه کړي دی ولرا ضلالا بعیدا په گمراه کېدلو لره سره و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول کله چې ویل شي دی او تعالی راشي الى ما انزل الله چې الله را لېږلي دي والى الرسول او رسول لم راشي رایت المنافقین تبین منافقان لرا یسدون عنکا چې دی به منع کېږي ستانه سدودا په منع کېدلو سره دی به نه راځي کتاب د الله او د رسول لره فکیف لا څنګه حال به د دې منافقانو اذا اصابتهم کله چې ورسېږي او ته مصیبتونه څه تکلیفه بما قدمت ایدیهما په سبب د هغه عملونو چې کړي وي دیو لیږلي وي لاسونه لای د دیو ثم جاءوکه بیا راشي تاسو خواله یحلفونه دیا قسمونه کیا بالله د الله په نوم ان ارادنا چې موږ اراده نه ده کړې الا احسانا مگر د ښېګړې و توفیق او د جوړ جاړه دا مسله وه چې کله عمر منافق اخرت ته ولېږو نو دا خلق رال ورسای رال وی منګه ته چالو ویل منګ ته نه قصاص غواړو د عمر نه ویل قصاص غواړو زمونږ سړی وجلې دی چې کله الله آیاتونه راولېږله چې دا سړی خو منافق دی او د خلاف کړی دی د کتاب د الله نو زر خبره بدله کړه ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا نه ویلا قصاصونه نه غواړو راغلی ویل احسانا جوړ جاړه احسانا ښېګړې لره و توفیق او جوړ جاړه چې د دې عمر سره د دې خلکو ویل څه صلح موله وکړو دې لره ځکه خو منافقت ښکاره شو کنه اولئک الذین لا دا خلق دی یعلم الله چې الله ته پته ده ما د هغه څه فی قلوبهم چې د دې په زړونو کې کم منافقت دی فاعرض عنهم مخ واړوه د دېونه وعظهم نصیحت ورته الله وایي وکړه وقل ورته ووایه لهم دیو ته فی انفسهم په مجلسونو د دیو کې قولا بلیغا وینا اثرناکه دیو په مجلس کې خبره د قرآن او د حدیث موافق الله وایي وکړه دا خلق راوله چې دی دا منافقتم پرېږدي او فیصلې د الله لراشي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وما ارسلنا لا منګه نه دی لېږلی من رسول هیڅ یو استازی الا ليطاع باذن الله مگر د دې لپاره چې لیطاع چې تابعداري وکړي شي باذن الله په حکم د الله باندې دا آیات یو حضرت ویلې مخکې یو کال دوه مخکې درې او باقي بېدبي کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبره وایي چې نه زما پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی وایي زه د پلانې ولې نه ما دا ځکه نه چې الله راته ویلي حالکه دا ټول هر څه موږ د الله په حکم منلي موږ ته الله ویلي دی چې الله وایي زه یو یم الحمدلله موږ ته الله ویلي دی چې خالق هم زه یم موږ ته الله ویلي دی چې رازق هم زه یم موږ ته الله ویلي چې قرآن د الله کتاب دی زما په دې پسې روان شئ فتبعوه دا ټولې خبرې نو دې ته حاجت څه دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کې او بېدب الفاظ استعمالې ټیکي نو دا چې کله مشران چاته خیری وکړي که نه نو هغه به دا غوی نه دی غوی او یا خسی یا خسی دا کله کله د دې سترګۍ کېږي خیل دی د دې سترګۍ شي بیا خپل مالک هم وایي په کور کې لوی واړه هم وایي او چې کله سترګۍ شي ټول عمر هغه یوه زنانه را لوشي د هغه او بیا غم نه پرېږدي هم په ښکرو باندې وایي او پړې شلی دا چې کله د تمشرانو خیرې وکړلې استادانو درته وکړې بیا به د سترګۍ نو چې سترګۍ دې شولې نو حق او باطل به نینې نو بیا به د نه بېدبې نه کېږي کله په صحابهو پسې کله په انبیاو پسې
کله په استادانو پسې کله په مشایخو پسې. ابروز یو کس شکل براولیږو مفتی مسلم دا مدرکاتهم العالیه چې داغه په تواضع او په عجزیه او دا په علمیت باندې د صوبه سرحد د علماء اتفاق دی. داسې یو سړی الله پیدا کړی چې دا په علمیت چې ته ټول عمره دا برید په شومبلو کې کېدی صحیح ده، او دا سر وخرې وی په دې لاله د بره شوده راړوئ صحیح ده، وی دا په کول نه درې کوي چې دا کفارۍ مې څه وویه دا مې لږه هوا وویه او د زعفرانو اوبه را باندې راواړوئ نو او نیکه دې م راپاڅي د قبر نه وسه او نیا دې مسه ملګري نو د مفتی مسلم د یو ورځ علمیت ته م ته نشي رسېدی. دا په مخکې ته خبر هم نشي. الله دومره علم ورکړی چې په پاکستان په صوبه سرحد کې کم مفتیان دي کو چې د هر تنظیم سره تعلق ساتي هغه د علمیت قائله دي. او ته خو مکتبه ویلې ده آله د شیخ الاسلام لقب ورکړی وی دا ثانی ابن قیم دی دویم ابن قیم دی وی دا دومره علمیت دی او دی ظالم دا هغه الله په بوټۍ پسې حالانکه هغه په چا پسې خبرې نه کوي خپل علم سره کار دی میډیا علم ناراضي په چرته څو ختم لبوزیا ناغه نه چرته تصویر او یا ویډیو دغه کی وکی خو چې بس ځنې وخت سړی بدبخته شو خو بعضې خلک او دا نوجوان طبقه چې د داسې سړیه کلیپ څه مخې له راتله نو دا لکه څنګه چې ګانه بجانه اړوئ داسې دا مردار اړوئ دا ګندۍ دا پلیت او د ځینې سړي سره څو علما ځان نه سموي سپي ته خلک یو ځل وایي کورې بیا دې غاپي هغه دې غاپي بد سبب سنل خو بار کې په مسلم خو یو هستی ده یو لوی عالم دی عالم دین دی یو بزرگ دی یو د الله بوټی دی ولی دی او خو چې کله ته وام خیري وش نه بیا به دقه بوټی په عذابي او داسې به د الله شروع کړي والله نه به مرې او نه به ژوندی لکه دا اوس چې څنګه وشرمې په شرمونو باندې او حقایق دی هغه چاته معلوم دی چې دا غو صفات دي چې سار مون دی نشته صحیح ده په خوله کې د سمه خبره نشته نو دا خو هغه خلکو ته پکار دی څوک د حقیقت نه خبر موږ خو د خبري دا څه نه د خبري خو بار کې په خو موږ خپل قرآن او حدیث ته امت اصلاح سپیڅه خو موږ ځان نه سمو زموږ په استاد پسې یا په یو مشر عالم پسې داسې خبر کې امام بخاري چې د سړي نه خلاص نشي نو څه به پرې وکړي امام بخاري نه دی پرېښی بهر کې مسله دا ده الله وایي دا رسوله موږ رالیږلی الله وایي وما ارسلنا من رسول موږ نه دی رالیږلی هېڅ یو پیغمبره الا لیطاع باذن الله مگر چې تابعداري وکړی شي په حکم د الله ولو ان ملائکو دې منافقانو اذ ظلموا کله چې ظلم وکړو انفسهم په ځانونو باندې جاءوکا دی راغلي وې ستا خواله فاستغفروا الله او بخنه غوښتې وې د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتې وې دی ولرا پیغمبر لوجدوا الله نو مندلی به الله تعالی توابا توبه قبلونکې رحیما رحم کوونکې فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك فلا دسندا وربك سپرم می دی قسمیه لا يؤمنون دیا مومنان نشی کېدل الله ویا حتی تر دې پوری يحكموك چې فیصله کونه ونه غړي تعالی را فیما پاس کې شجر بینهم چې د دې اختلاف دی پاغي کې په خپل مابین کې لای کومه مسله کې تنازع ده او دا الله ویا دا تنازع غورا ستا په حکم او په اتباع نه حل کړي نه لای ځان ته د مؤمن نه وای مفسرین وای دا صح آیات دی چې په قران کریم کې پاکه اتباع د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دای صدا پرس کړی ده لازمه کړی ده ګورا وای نشه کېدل مؤمنان چې په سلکونه نه غنلې تعالی را فيما پاس کې شجر بینهم چې اختلاف دې الله تعالی ویا په خپل مابین کې ثم لا یجدوا فی انفسهم
بیا به نبی مزیا په خپلو زړونو کې حرجنا تنګستیا لره مما د هغه څه نه قضیته چې تا ورله کومه فیصله کړې ده ویسلمو او وی منیا تسلیما په پوره منلو سره چې ګوره فیصله یې وکړله نو بیا به فیصله د پیغمبره داسې کلکه منیا چې چون چورا به پکې نه کیه نو داسې نه ده چې په قرآن او حدیث فیصله وکړله او بیا ووایه چې یاره مړه دی مولا به راسه زه ته یې کړې دا اعتراض دی په الله په رسول باندې دی ولو انا كتبنا عليهم علایکو منگا پرس کړي وې فدیو باندې ان اقتلوا چې او نه انفسکم ځانونه خپل یا یو بل لرا وخرجو یا وباسیا وخرجو یا وباسیا من دیارکم وزیا من دیارکم د کورونو خپلونه ما فعلوا لایدا کار به نه وې کړي نه به دا قتل کړي وې او نه به دا خروج د کورونو نه الا خلیل منهم مگر لو کسانو به کړي وې د دیونه ولو ان ملائکو دیو فعلو کړي وي ما سلرا یو ادو نبی چې دیو لا په نسیت ورکړي کېدلو لکان خیرا لو ملائدا بغور وی دیو لرا واشد تثبیتا او ډیر با کلا کوي تثبیتا په مضبوطیا کې زړونو لرا وایدان او پدا وخت کې بالا اتینا ملائم باور کړي وی دیو لرا ملذنا د خپل طرفه اجر عظیما اجر ډیر وی ولا هدینا ملای من با خودنه کړي وې دی او تا صراط مستقیما دا غلار برابر اونیږي وما یوتی الله چا چې تابعداري وکړه د الله او رسول او د رسول د الله فاولائک لا اله خلق ما الذين مرګري بیا دا کسانو سره انعم الله چې الله انعام کړي پاوی باندې من النبیین د پیغمبرانو او صدیقین او د رشتینو خلقنا و شهداء د شهیدانو و صالحین و د نیکانو و حسن اولئک رفیق اولای ډیره ښایسته ده د خلقو ملګرتیا ذلک الفضل من الله دا فضل او دا غوروالی د طرفه د الله نه دی وکفا بالله علیم او کافی د الله تعالی علیم عفویا یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم داس اول حکم ذکر کیا د قتال او دارنګیا تهیو تیاریا حکم د تیاری د قتال کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا خذوا واخلیا حذرکم سامان د بچاو چې سانس په زبانی حفاظت کی یا سامان سره والیا فانفروا وزیا ثباتنا ډلې ډلې وین فرو جميعا یا لا شیا ټولا په یو ځل jihad لا ایفان پیرو ثباتنا ڈالے ڈالے لاشیا چکلا کافرا غالبانا یا وان فیرو جمعی لائی ورا ٹول لاشیا چکلا دا کافرو غلبا زجر ورکیا منافقانو لرا وَإِنَّ مِنْكُمْ آخِنًا زَنِ سَاسُنَا لَمَنْ هَاغَدِي لَيُبَدِّئَنَّا چاغیا رستکی یو سستی کیا فَإِنَ أَصَابَتْكُمْ مَلَائِكَةٌ وَرَسِي تَاسَا مُصِيبَةٌ سَتَكْلِفُونَ قَالَ وَإِذَا مُنَافِقًا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ انعام کړی دی علیه په ما باندې اذ لم اکن معهم چې زه نو ما د دیو سره شهیدا حاضر دی غزا ته چې کله د احد شکست رالی نو دی ارمان کولی وی خدای چې زه سره نو متلی چې جنګ له تلی نه وی مړ به نه وی وی داسې زخمیان شو څه شهیدان شو ولئن اصابکم او کو رسید تاسو فضلنا څه پیدا من الله د طرف د الله نه لیقولن نو خامخا وایدا کان لم تکن بینکم داسې خبرې کوي داسې خبرې کان لم تکن بینکم گویا چې تاسو گویا چې واساسو په مابین کې و بین او د په مابین کې موده دوستانه دا براشیا یره وای موږ دله دواګانې کولې ګور امغه پلانی تم ویلا چې تاونو سوکا پلانی تم ویلا ځان باندې مرګره کیا خلای ګورنه دې مرګره وای یا لیتنی حیرمان دې كنت معهم چې زوید دې سره فافوز ان زب کامیاب شوي وي فوزن عظیما په کامیابی دلول وای سره ما په غنیمت کې برخه ګټلې وي اوس ما تم خلکو غازی ویلې فلیقاتل فی سبیل الله دریم حکم دې jihad فلیقاتل فی سبیل الله الذین فکار د الله چې وجنګيږي دا کز د الله په لار کې
الذین دا کسانو سره یشرون الحیات الدنیا الله چې دی غوره کړی دی ژوند د دنیا بالآخره په بدله د آخرت کې. وما یقاتل فی سبیل الله څوک چې وجنګېدو په لاره د الله کې فیقتل او دا ووجلی شو او یغلب یا زورور شو فسوف نؤتیه الله زر دی چې موږ به ورکو اجرا عظیما اجر ډېر لوی. دا اوس علت ذکر کیا. اول علت دا الله ویا په جهاد کې ګوره دوه لارې دي، دوه مقصود دی، یا به شهید کېږي او یا به غالب کېږي. نو کو شهید شي الله وی ام اجر دی لوی دی او کو غالب شولې ام اجر دی لوی دی. دویم لای وجنګېږي یا وما لکم او څه عذر دی تاسو لره لا تقاتلون چې تاسو نه جنګېږئ فی سبیل الله د الله په لاره کې والمستضعفین ولا ویا کمزوري خلک من الرجال د سړو نه والنساء او د ښځو نه والولدان او د ماشومانو نه الذین کسان دي یقولون چې وای ربنا یا زمونږ رب اخرجنا موږ وباسه من هذه القریه د دې کلي نه الظالم اهلها چې ظالمان دي اوسېدونکي د دې اې د دې کلي اوسېدونکي ظالمان دي په موږ ظلمونه کوي. نو دا مسله وه چې په مکه مکرمه کې ظلمونه وکړه خلکو به خلک راښکله، بلال به راښکله، خبیب به راښکله، سمیه شهیده کړله، دارنګه نور صحابه کرام علیه تکالیف ورکوله، ماشومان به وجله، ماشومان به وجلیا. لکه نن سبا حال دی والا د فلسطینه چای چغې ویا یا الله موږ وباسه د دې کلي نه چې ظالمان دي اوسېدونکي د هغه. نو لا وما لکم لا تقاتلون تاسو باندې څه شوي دي چې د الله په لار کې نه جنګېږئ. او وایي هغه وجعل لنا موږ له مقرر که من لدونکه د خپل طرفه ولیا څوک دوست وجعل لنا موږ له مقرر که من لدونکه د خپل طرفه نصیره څوک امدادیه. دریم علت الله ویا ولې نه جنګېږئ الذین لا یا کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی یقاتلون فی سبیل الله دی الله ویا جنګېږي په لاره د الله کې والذین وا کسان کفرو چې کفر یې کړی دی یقاتلون دی جنګېږي فی سبیل الطاغوت په لاره د شیطان کې فقاتل الله وجنګېږي اولیاء شیطان د ملګرو د شیطان سره ان کید شیطان یقینا چل ول د شیطان کانه ضعیفا دا دې کمزورې. الم تر لایتنا ګورې الذین کسانو تاقیل لهم چویل شدو تا کفو بن کئی ایدیکم لا سونه د جنگنا واقیم الصلاة ودروی منزل راواتو زکاة ورکی زکاة فلما کتب علیهم القتال کل چه پرس کن شو بدیو بانی جنگ اذا فریقنا لا چانه کی وڑا لوا منهم د دیونا دا یوال قباحت د یخشون الناس چې د یریدل د خلقنا د یریدل د چانا د خلقنا دا سوم دی دویم باندې د یو نوی نمبر آتا پوری بده کې زواجر دی منافقانو لرا او اتا قباحتو رو پلیتی د دیو ذکر کئی او ترغیب ورکی اللہ جہاد دا او حکم کئی اللہ چه د منافقینو سرا بایکاٹ اللہ وی وکی او ذکر آن دا اقسام د منافقینو دی اللہ تنگوری للذین آکسانو تاقیل لهم چوویل شدیو تا کفو ایدیکم بان کئی لاسونا واقیم الصلاة ودروی منزل را ورکی زکاة فلما کتب علیهم القتال کلا چی پرس شو پدیو بانی جنگ اذا فریقن لائی وڈلوا منهم دا دیون یخشون الناس چیری دلا دا خلقنا دا یولا نیقبات دی خشیت اللہ پشانتا دا ویر داللہ او اشد خشیا یا دیر زیاد سخا پا ویرک دویم قبات دا دے وقالو ویل بدا یا ربنا ای زمنگ ربا لما کتبت علینا القتال والدی اللہ پرس کو پا منگا بانی جنگ کولا دریم قبات دا دے لولا خرطنا والدن رستکولو منگا الى اجل قریبا نیٹینیز دیتا قولتو آیا متاع دنیا سکا د ژوند دنیا خلیل لگا زمانه دا والآخرت خیر لمن اتقا او آخرت غرو بہتر دیا چال را چاگا ویریگی دا اللہ نا ولا تظلمون تاسو ولا تظلمون فتیلا پتاسو با ظلمون کرشی پاندازی دا غباتی دا تار دا کجوری دا اڈو کی
اینما تکون لا چرتا چې وی تاسو یدرککم الموت نو لاندې بابا سی تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیدة الله ویا اگر چې وی تاسو په هغه مضبوطو مانو کې نو ګوره د جهاد د وجنا الله ویا د مرګ د وجنا جهاد ورم پرېدا مرګ دا په جهاد کې نه دی. خالد بن ولید ویا رضی الله عنه مور د مړه شیا د هغه سړیا چا دا خبره کیا چې په جهاد کې څه دی مرګ دی ولې وی زما په بدن کې داسې ځای نشته چې هغې کې د تورې او د نیزې غوزار او زخم نه یا خو بیا هم الله ماله بستره باندې مرګ راولي. نو چرته چې وی تاسو لاندې باسي با تاسو لره مرګ پوهې وی تاسو په هغه مضبوطو ماڼو کې نو څلورم قباحت یې دا دی وین تصیبهم ورسیږي دیو ته حسنة څه خوشحالي یقولو وای هذه من عند الله دار طرف د الله نه وین تصیبهم ملائکه ورسیږي دیو ته سیئاتنا څه تکلیف یقولون وای هذه من عندک دا ستا د لاسه. دا ولیا چې کله بدر کې اثر اعلی ګټه وشوله او د دوی پکې خپلوانو نو بدري صحابه کرام مؤمنانو نو دوی به دا خبرې کولې او دا د طرفه د الله نه د دې پیغمبر او د دې صحابه سره ویل د الله نصرت او مدد دی. او چې کله په احد کې شکست رالی او یا صحابه شهیدان شو څه زخمیان شو نو به ویلا ودا ساده لاسه کو ته د مدینې نه نوې وته احد لا نوې تلې نو دا صحابه باندې شهیدان شویا چې تا جنگ له نوې بولیا وسم باندې خلک دغه نسبتونه کیا دای کو د پلاني سره نه ګرځیدل نه وای دا حل به نه ویا الله یقول توایا کل من عند الله وردا ټولا خوشحالي او تکلیف دار طرف د الله نه دی. فما له هؤلاء سشوی دی په خلکو باندې سشوی لای په دغه قوم باندې لا کادونا چې نه پويږي لا کادونا لای نږدې نه ده په هونه چې پوي شي حدیثه په خبره باندې دایا پنځم قباحت دی. با ساوک من حسنة فمن الله ها چې تا ته ورسیږي څه خوشحالي فمن الله دا طرف د الله نه دی. وما اصابک من سیئه او څه چې ورسیږي تا ته من سیئه څه د بدینا من سیئه څه د تکلیف نه په من نفسک نو دا بسار طرف بیا دا څه د خطاب عام انسان ته دی. ګوره دا نه دی ګناه چې خطاب رسول الله ته دی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم خود ګناه نه پاک دی پیغمبر دی قبل النبوة و بعد النبوة دا سادنا پس طرفا ولی دلتا و سوال لازیه چی مخی ویلا قل کل من عند الله انت خویلا و تهوایا چی دا طول دا اللہ دا طرف دیا کو دا نقصان تا ترسیدلی دی او کو خوشحالی ترسیدلی دا دلتا ویا چی خوشحالی دا دانا اللہ دا طرف دا او دانا گیا کو تکلیف دینو سا دا طرف دیا پایت کی تعرض ټکراو را لیا د مخکې آیات سره جواب ګوره دا دی چې قل کل من عند الله دا ټوله څه دي د طرفه د الله نه دی څه یعنی کو قاصالی راځي کو تکلیف راځي کو امداد راځي کو شکست راځي کلها من عند الله ټول د الله طرف دي. او فمن نفسک چې دی ما اصابک من سیئه فمن الله فبذنب نفسک ایسا چه تورسی دام دا اللہ طرف دی تکلیفا خوگوارا سبب استا گناہ دا رسی چوکا اللہ خو سبب گوارا ستا گناہ گرزیا او نور اختیار دا سسدی دا دا اللہ سر دی. او گورا سورت شورا آیات دے 10 نمبرہ التبا دا دی سوال جواب پانچ کتاتا خوالے ملاوش چې ګوره انسان کما تکلیف د ته ورسیږي نو دا تکلیف الله ویا دا د ګناونو د وجه نه ور دی. سورۃ شورا آیات دې 10 پاره د 50 پارا 10 نمبرات سورۃ شورا کې وایي وما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر.
آسا چې تاسو ته ورسیږي څه تکلیف فبما کسبت نو په سببا د هغه ګناهونو باندې کسبت ایدیکم چې کړي دي ستاسو لاسونو ویعفو عن کثیر ور الله ډېره تاسو ته معاف کیا دا باره ګناه الله ته څه نه رسیا سزا د ته نه ده رسئ ډېره معافي کوي او چېرته یو نیم بیخي د صبر کا سړکه شیه نو تعالی پې سزا جزا درکړي وارسلناک موږ لېږلی دی تا لره للناس خلقو له رسولا استازي وکفا بالله شهیدا او کافي دی الله تعالی شهیدا ګواه ما یطع الرسولا چا چې تابعداري وکړه د رسولا فقد اطاع الله نو د تابعداري وکړه د الله ومن تولى او چا چې مخ واړه نو جزا پټه ده فلا جناح علیک نو پتا باندې هیڅ ګناه نشته فما ارسلناک موږ نه دی لېږلی تا لره علیم په دې باندې حفیظا ساتونکی ستا کار څه دی تبلیغ ویقولون دوی وایي طاعتم کار زمونږ دا دی چې تابعداري به کوو د دې مبتدا محذوف دی او طاعتون د دې خبر دی اصل ویقولون امرنا طاعتون زمونږ کار څه دی تابعداري موږ به تابعداري کوو په هر وخت کې نو پیدا برزو من عندک کلا چې وزیا پیدا برزو کلا چې وزیا ای خرجو په معنی دی برزو کلا چې دی وزیا من عندک ساده خوانا نو بیت طائفتن نو شپږم قبات دا دی چې دی بیت طائفتن دیا پټه پټه خبرې کیا ای وډاله دا منهم د دیونا غیر الذی ما سوا دا خبرنا تقول چې تا ویلا نور خبرې بیا کیسا سبه یو مشوره کړی زړه کې به بل منګه کوره پټ کړي وی د بیت معنا صدا باندې قیل زوارا وقیل بدلا ودبروا امرهم لیلا امام قرطبی ویا د شپې به بل مشوره کړی بیتانو پټه مشوره کړی د شپې چې د تبا ظاهر دا او ورکار بد سکو لکه د نن سبا طالب العلم کې چې دا مرض را پیدا شي نو استاد به ویا یو خبره او پټه به د ځان سره بل کړی نو دا خو ګوره منافقت کې راځي یو صفت د به کې به پیدا شو نه نه چې بزړه کې د کم منګه کورې دی نو دا منګه کورې ښکارا کا نو دا سره مشوره وکړه په ظاهره په صحیح دا به خلاف به ته نه کړي ځکه بله روایت کې راځي که نه دې سبه ولګیا په حدیث کې راځي رسول الله فرمای من اطاع الامیره فقد اطاعنی چا چې د امیره د مشر تابعداري وکړه د زما ومن اطاعنی فقد اطاع الله او چا چې زما ومنله د الله ومنله ومن عصى الامیره چا چې د امیر نافرمانی وکړه فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى الله او چا چې زما وکړه نو د الله وکړه نو ګوره منګه کوره به پټه ګورانه دا کار غلط دی بیا به د غیر خلکو کار شي امام قرطبی ویا نو دبروا امرهم لیلا د شپې پټه بل جرګه کړي د ځان سره طائفتون وړاله د لای منهم د دیونا غیر الذی ما سوا دا غوینانا ما سوا دا مشورینا تقولو چې تا ته ویلی ویا یا خدا صيغه د غائب دا نو زمیر راجی دیو سای طائفه تا اینو غیر دا غوینانا تقولو چې دې ډلې ویله کما تا تا دې ډلې ته راجی دا ډله بله بیا وینا کیا او باندې ویا چې صيغه د مخاطب دا نو مراد تن رسول الله دی نو غیر دا غوینانا تقولو چې تا ته مخکې او یکتب الله ګوره لیکي ما سره را یبیتونا چې دې پټ جرګې کولې د شپې بارزان هما پیغمبر بیا د خلقنا مخواړه وا نو د داسې امرګری نه به مخړې بیا چې کله ګوره تا ته یو ویا او کوي بلا وتوکل علی الله او ځان وسپاره علی الله فالله باندې ولیا دا خلک تا ته نقصان نشي رسولی خو دا ډېرم خلافو کې لای ګوره تا ته نقصان نشي رسولی وکفا بالله وکیل او کافي د الله تعالی وکیل ذمہوار افلا يتدبرون القرآن ولی لای دا خلک سوچ نه کیا په قرآن کې دای څه دی وم قبات دی
نو تا ته دا ویا ګوره په قرآن کې سوچ کوه. علامه ابن قیم رحم الله ډېره ښه معنی کوي هادي الارواح کې. علامه ابن قیم ویا مفتاح حیات القلب بتدبر القرآن، وی چابیه د ژوند، چابیه د زړه د ژوندي کېدلو څه ده؟ وی تدبر القرآن دی. سوچ کوه په قرآن کې چې الله دیا څه کی زړه دی الله را ژوندی کې او دا چابي پې واړوه. نو ته یو سړی وایه چې زما د زړه نه غم درې شي، زما د زړه نه ټینشن درې شي، دماغونه مې درې شي، صراط مستقیم وپېژنمه، ځان خوشحالي وینمه. پرون زه یو ځای کې روان وم، باران ورېدو سم ختم نه راغلم، نو ځان له ومه یو کس یو ځای ته لاړم، بس یو کس رالی راننوتله، نو ویه یاره وی په دې لاره را روان وه، ویل ما چې یا الله یا مې صغر کا او یا لاله څه طرف بل وګوره. نو وایي ته مې ولې دې سرب سې راستون شو؟ نو زه بل ځای کې ناست پردي کور کې هغه رالی، نو چې رالی بیا خبرې کولې، وایي ما له داسې خبرې راځي خولې له چې یا الله دې بل له دې مال ورکړی، ما له دې نه دی راکړی، یا الله زه دې بدې شمه، او یا الله په دې رحمت راورلی، په ما یې نه راوری. دا کفري خبرې دي ټول. نو مالته ورته جوړ ناست دا خبرې جوړې، د الله سره جنګ شروع کړی. دا ځینې خلک د الله سره جنګ کوي. نو ما ورته وویله قرآن ته کښېنه، قرآن ته. حال د ټولو لارو څه دی؟ وایي منزل د ټولو یو، خو سفر جدا جدا. منزل به دې ګوره یو وي، خو سفر هم جدا دی. څوک به تبلیغین وي، څوک به مجاهدین وي، څوک به قرآن بیانوي، څوک به طالبان وي، څوک به اسکار کوي وغیره. خو ګوره منزل یو دی. لاره به مې ویه، صراط مستقیم به یا قرآن او حدیث به یا. نو که تبلیغ هم کې د قرآن حدیث په رڼا کې یا که درس هم کې یا او که تصوف کې او سالک و جهاد کې یا وارمان. نو مسله دا ده ابن قیم ویا ګوره چې د زړه ژوندي کېدله او د زړه د ژوند چابیه ده بتدبر القرآن، دا د قرآن په فکر کې ده. نو بس قرآن ګوره، نو قرآن آیاتونو پسې تفسیر ګوره. یو آیات رالی یروې د دې آیات د لاندې به مدارک څه لیکلي، دارنګې سراج المنیر به څه لیکلي، راواله یاره جواهر القرآن به څه لیکلي. نو بچې یو دو آیتونه دې وکتله، نو ځان سره وساږي محفوظ که د جمعې یو بیان تیار. نو بس یو بیان به دې تیاري. نو بیا به ته څوک نه وایه چې یاره جمعې بیان کوې چې ور ماف کتاب نه دی کتلی. نو دا به ممري کارډ به ډک ګرځې، هر ټیم کې به ستا ممري کارډ ګوره پولې، چې ممري کارډ دې تش کو نو مسله دې خرابه. نا فلا تدبرون القرآن الا اذا خلق، سوچ والی نه کیا په قرآن. امام قرطبی رحم الله وی دلت هذه الآية وآية محمد على وجوب التدبر في القرآن. وی دا آیاتا وی دلالت کیا او د سورت محمد 33 نمبر آیات دی ام دلالت کئی بده خبر ابانی گورا چه قرآن که تدبر کول واجب دیا. وی د دې د پاره واجب دیا چې مانو باندې ځان پویا کوي، نه د قرآن په معنا به ګوره ځان پویا کیا چې تا عالم می او سالی فارغ شوی او دارنګه تعالی د قرآن معنا او تفسیر نه درځیا. امام احمد بن حنبل رحم الله وی انی رأیت الله فی النوم 1000 مره، وی ما الله رب العزت ولید په خوب کې. امام احمد بن حنبل ویا 100 کرتا زر کرتا زر زلمه وی د الله څخه کړو دیدار کړو. او دا ګوره من غلط خبره نه ده، دا ابن قیم ویا په تواتر سره د امام احمد بن حنبل نه ثابت ده، په تواتر سره شک پکې وای نشته د دې قول د امام محمد احمد ابن حنبل. او سل کرته مې د الله دیدار وکړو او په هر کرته مې د درام نه پښتنه وکړه چې یا الله تا تبا پس نږدې شمه. نو فقال رب راته ویلا چې به تدبر القرآن ما ته قرآن نږدې کېږي، نو په تدبر د قرآن به راته نږدې کېږي. نو ګوره که ته غواړې چې د الله محبوب بنده جوړ شمه نو قرآن به رالې.
نو قرآن باندې بس کې تدبر وکړي سوچ وکړي که په دې کې وایي د الله محبت او مینه دا مزمره ده دا پکې پټه ده ګوره د الله محبت په قرآن کې داسې نه ښکاري خو دې کې مزمر دی و یا پټ دی یا پټ پکې دی صحیح ده شاعر شعر دی که نه وی درس خون مخفی منم چوبوی گل در برگ گل هر کی دیدن میله دارد درس خون بیند مورا ای وی زبد اخپلا خیس کیک زما دا خیسا وی دا سی پت دی وی لکه څنګه چې د گلابا خوشبیا پڅکه پټه ده په گلاب کې پټه ده گلاب ګورا بیکیا خو خوشبی ښکارینا د الله محبت په قرآن کې پټ دی خو ګوره ښکاري په سترګو نه هغه خلکو ته راښکاري دا بیا څوک چې قرآن کې تدبر او سوچ او فکر کوي پټ پکې دی که نو بار کې په الله ته په قرب حاصلېږي صحیح ده او باندې علما بیا الفاظ هم راایستلي دي د قاف نه مراد دی څه قرب الهي او د را نه مراد دی رحمت الهیه د دې نه څه مراد دی رحمت الهی تینا مراد دی او د قام نه مراد دی قرب دی ګوره الله ته به نږدې کېږي او رحمتونه به د باندې راوري واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بس رحم به د باندې کی بان کې په دا غرنګیا علامه ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کې وایي وی الله را لګلې د قرآن لتدبر د سوچ د پاره وی فتخذوا الناس یا و جوړ کو دی لرا فتخذ الناس جوړ کو خلق دی لرا ونیو خلق دی لرا تلاوتا عملا به ای تلاوت ولا سګرځ ولا دی عمل دایګنې تلاوت کې بس صرف ثواب تلاوت کې اجر شته تلاوت کې اجر شته څه شک شوبه پکې نشته لیکن اګورا د قرآن معنی یادول فرض ده نو بیا معنی خو علماء ته یادېږي طلبا او طالباتو ته نه وای د قرآن معنی یو ځل اورېدله په زندګۍ کې فرض ده چې د قرآن معنی خو واوره کن چې د الله راته څه وایي دا خو خط دی د الله فلا يتدبرون القرآن الله اذا خلق سوچ ولنه کیا په قرآن کی ولو كان من عند غیر الله الله کو دا قرآن د الله نه ما سوا د بل چا د طرف وي لوجدوا فی اختلافا کثیرا الله دیبا مندلې وي په دې قرآن کې اختلاف ډیر زیات تا ولی دلوی چې د قرآن کې خود څومره اختلافات دي نه خو دا قرآن د الله کتاب دین اختلافات پکې نشته دی صحیح ده اختلاف دا په درې قسمه دی یو اختلاف تناقض دی صحیح ده اختلاف سره په حکمینو کې چالته ویا وکا او دلته وی مکوا نو ته وی طرف نه خطا کړی دی چې یاره الته وی وکا کار او دلته وی مکوا نو دیتا تناقض فی الحکمین دویم چه دینو تفاوت دیا تفاوت سده وهو یکونا بعض الکلام فصیحا و بعض غیر فصیح چه بعضی دی که فصاحت ده ده قرآن او بعضی دی که غیر فصیح ده نه قرآن طول فصیح کتاب ده چه کم صورتی وی او کم آیات وی نو ځان لپکی لذت او خوند او ده هر آیات ځان لځان لمانه ده او ځان لځان لی داغه تفسیر ده دریم اختلاف دا دی اغا دا تلاوم دی وهو که اختلاف القرآن سبع قرآن چه اختلاف دی نو دا سنه دی اختلاف استاجی ندی دا که توسع دا پراکی دا ای دسم شی چه وضوها او دسم شی چه وضوه دا سم شی چې انعمت علیهم او د سم چې انعمت علیهم نه دې کې پراخی ده صحیح ده دغه د هر چا جبه څه ده باندې د سویا جوتیا او باندې ویا جوتیا نمی سر والا جوتیا اثانو سورۃ مریم چې ویا دا سي راضیه بهر کې پر
الله اکبر. کو دا ویلا یا د غیر الله د طرفا نو دای با مندلې په دې قران کې اختلاف ډیر زیات. و اذا جاءهم امر من الامن دا اتم قبان دیا اتم قبان د منافقانو څه دیا تشیع الكلام بغیر المشوره خبر خورای بغیر د مشورې نه. الکه د یو خبرې نه خبر شوي خبره پټه کا ستا فاطمه شذ مولا دیا ستا پالاقه کې پیغمبر وو نو مدینه کې پیغمبر وو نو خبره خورا شولا پیغمبر لراوړه دا خبره ده سیدا کو نه ده نه مخوره و خبره دا سی خبره را تر سیدلې ده نو ته خبره راوړه چې یاره مولانا دا خبره د سیدا یاره امیر صاحب خبره د سیدا چې پوی دی پیچ الا و اذا جاءهم امر کله چې راشي لای دی ولرا څه خبر من الامن د امن او الخفیا د ویری د امن خبره شیا د ویری ویا ادا اسکیا لالمه الذين نخام خوا پوی شوی وی پاغی بانی آغا خلق یستنبتونه منه چا پا حقیقت بانی پویگی دا خبر دا دیونا لالمه الذين اے پمانا با پوی شوی وی پا حکم با پا دا تدبیر با ها کسان لای پوی شوی وی یستنبتونه چا آغا جوروال معلومه یا دا خبری منهم دا دیونا د دین استنباط د دین څوک راوتله مجتهدین او فقها. نو چې تا حدیث راورسېدل چې حدیث کې راځي چې من استجمر فلیوتر چې څوک استنجا وکیا نو دا دی ویتر کیا نو چې د حدیث په معنا نه وی په نو بیا راورسه عالم تکینا او د دې حدیث معنا را چې من استجمر نه به تو یا چې څوک استنجا کیا نو کا تاقه لوټي استعمال کوي نه خور پکې خطا شو نو چې څوک استنجاو کې هغه څه کوي په یو تر د ویتر معنا کړي دا او دلته معنا ده چې استنجا کې نو طاقه لوټي استعمال کا درې پینځه د استنجا شو هغه نه چې استنجاو کې ویتر کوي. یا بل حدیث کې راغلی دی چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الحلق یوم الجمعه قبل الصلاه اے دا الله پیغمبر منع کړی دا د ګول دایرو جوړاولو نه په ورځ د جمعې مخکې د مانځنه. مسجد نبوي کې به حلقې جوړې دي ګول دایرې نو د تعلیم او د تعلم خلک براغلي باندې چین لري نه نو یو صحابي به علیم او بل به مقتدازي ودازي و ایمانیات به تیزه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلا چې ګورا د مانځنه مخکې دایرې ما جوړوي ځکه جمعه کې خلک نه زیږي صفونو کې کېنه ناغه معنا وکړه چې نه رسول الله سلام عن الحلق پیغمبر علی السلام معنا کړی دا د سر خراولونه حلق څه ته موي سر خراولو ته ویل سر خراولونه معنا کړی دا قبل الصلاه یوم الجمعه مخکې د مانځنه د ورځ د جمعې نو د دې څه دغه تعلق خپل سره څه نو مجتهد نو کنه نو په ظاهری په سبا نزي سیدا لکیر کی فقیر نه بانو مستاجی څه بکې تحقیق بکې چې تحقیق لقللان شیانو علا بکار کی نو بعد خلق نه پوي. دلته یو مولا د جمعه ټینکې ته چینځه خولیدلې و نو چې چینځه خولیدلې و نو داغه نه پوښتنه کړې و چې درې ورځې او درې شپې به منځونه م راوګرځوئ او دغه رنګې چې چا پې جامې وینځلې او څه پې کړي هغه هم بېرته دوباره وینځي. منګه روژه وه دا رسم کا دغه د قافله د کلي راله روره نږدې کلی شپږ اووه کسه ویل چې موږ یو مسلې له راغلي خو ما ته دا نه ویلې چې موږ د مولا نه تپوس کلی ما ته ویل چې کوهي ته چینځه خولیدل او چینځخه مړه ده پکې نو ما ویله چې چینځخه چا راچوته کړي دا یو کس ویل سپین ږیري ویل ما څنګه چینځخه وه وی چې چینځخه داسې وه چې د هغې شنه وه شنه او د ګوت د پښو
دا د منځه دا دغه چې و دا ګروتونه دا بنو د بطې په شان مال وستاجي دا د اوبو چینځخه ده د اوبو چیز چې په اوبو کې مړ شي نو به دې څه نشته دا فرقیات ساته چې چینځخې دوه قسمه دي یو د وچې چینځخه ده یو د اوبو ده د اوبو چینځخه دا وچه باندې ټیم نشي تېرولی دا اوبه ګوري ځان له دا شنی او د دې دا پخې دا ګروتونه چې نو دا بندي د ایلی په شان د پې مزل کوي د ایلی دا هم بندي او د وچې چینځخه چې دا نو د هغې د پخې ګروتونه څه یا کولاوي او دا خړی نو یو بل دی رسې وکتل ویې خاندل نو ما چې تاسو څنګه وخاندل ویل چې دا خو موږ دلته د یو ملا نه تپوس کلی دی یو مسله او ما چې هېڅ خبره نه ده انسان دی خطا کېږي که نه زم خطا کېدلی شم خو زه خیر دی منځونه او څه د باندې نشته دا ده نو د اوبو چیز چې په اوبو کې مړ شي نو به هغه اوبه نه دغه کوي ډېر مازه کوي ښه او که نه چې بیا داسې نه چې منګکور یو لیدلی دی او دله راشي او په دې کې احتمالات چې ده به اودس مات کړی کو بیا نه یو په سپیډ به ورغلی یو کو نه صحیح ده او چې ورلیدو نو سر بیا ولتلی او کو نه لکۍ مخکې شوي ده او په سیر لیدلی دی او کو نه دی نو دا احتمالات به بیا نه وي چې ته نه را دی ویله اعلم والله اعلم الله ښه پوهېږي وی زه نه پوهېږم نه الله دا خبره واپس کیا یستنبطونه منهم هغه خلکو ته الله وی واپس کیا هغه پوه شي الله وی هغه کسانه یستنبطونه منهم چې هغه حقیقت معلومه یا د خبرې منهم د دیونه نو ځانې خلک حقایق معلومه یا او ځنې خلک په سرسري باندې نو سرسریه دا مه کوله که داسې نه چې صرف د حدیث ویلی او د ښځې او د سړي په مانځه کې فرقه نشته او برقونه مې ته کړي و که نه نو توبه به دې ایستلي چې توبه دې نه ایستلې واره مسله د غلطوله به توبه زر وباس بله دا ده چې د فقهاو کتابونه ګوره مغني ګوره حسن فتاوا ګوره فتاوا دارالعلوم دیوبند ګوره رشیدیه ګوره رحیمیه ګوره فتاوی زکریه ګوره فقه الاسلامی ګوره بدائع ګوره دا کتابونه دي دې کې مسائل دي داسې نه ده منګکور یې وایي کورکمان مندلی او بشته وایي ښه دی ویل چې زه پنساري یم ویل چې څه خرڅوم کورکمان او مسالې ویل زما څه دي نو هر سره سپېمه توره کې وایي زه اینګر یم نه لکه هسې تشه سپېمه مه توروه ښه جي جساس ویه وی هذه الآیه تدل على جواز الاجتهاد وی دا آیات دلیل دیا په جواز د اجتهاد باندې چې اجتهاد به وستاجیا عالم کیا وی هذه الآیه تدل على وجوب التقلید وی دا آیات دلیل په وجوب د څه باندې د تقلید باندې دا څه کوي جساس احکام القرآن صحیح ده او استنباط په معنا د استخراج باندې دی او نبت څه ته وایي هغه شی چې هغه وساجي راوټوکېږي په څه د اوبو په غاړه باندې واړه واړه چي د نبت دا ته نباتات امام قرطبي وایه ښه جي نو الله وایه لعلمه الذین نو پوه شوي به پې هغه کسان یستنبطونه منه چې آیا خبره معلومولی شي او حقیقت معلومولی شي د خبره منهم د دیونه بغیر د دې نه کار نه کېږي لکه مثال لاواله مثال د توام قرآن کریم کې الله وایي وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ خان اوس مسله واوره الله وی اذا قمتم چې څه ته پاڅېږي مانځه ته پاڅېږي نو چې کله مانځه ته پاڅېږي نو اودس به کوې نو ته د مانځه نه مخکې ولې کې هلته خو امر راغلی دی چې اذا قمتم الى الصلاه الله چې کله مانځه ته پاڅېده نو ګوره اودس به کوئ نو فاصلو وجوهکم هلته امر کړی مخ وینځه مټې وینځه مسه وکړه پښې وینځه دا ویل ناپوخا دلته ویه چې معنا دا ده اذا قمتم قمتم په معنا د اردتم
کله چې تاسو اراده کوئ د مانځه وانتم محدثون او تاسو بیا اودس وئ محدثون اوسه پټ راوباسي ځکه چې اودس دی نو خو تحصیل د حاصل شو یو ضرورت نشته نو وی کله چې تاسو پاسئ مانځه ته وانتم محدثون او ساري بیا اودس نو څه وکړه فغسلو دې ته فقهاو دا وسویه د کوی چینځخې دي باره راختې دي چېرته ټر او ټراري خیجي او په فقهاو پسې خبرې کوي او په ائمه کرام محدثین مفسرینو پسې خبرې کوي خبره د هغوی کوي او نوم یې نه یادوي لکه تاله خو د اردو ترجمه نه درځي تاله فارسي نه درځي عربیت نه درځي ته فقهاو ته رسېدلی شي او غټ خلک دي دوی مقام دی د هغوی نو بار کې په دا مه کوه ولولا فضل الله که نه وی فضل د الله علیکم په تاسو باندې ورحمتو رحمت د الله لتبعتم الشیطان نو تاسو به تابعداري کړې وې د شیطان الا قلیلا مگر لږ کسانو باندې وې کړي یعنې لږ به څه وي دا به بد شوي وي شوی نه دی د دې حکمه مگر ستا نفسه وحرد المؤمنین او تیز که مؤمنانو لره عسى الله نږدې ده ان یکف بأس الذین چې الله به بند کړي جنګ دا کسانو کفرو چې کفرې کړي نو دا واحد آیات دی الله ګوره مؤمنان په جنګ تیزویه نو په جنگ باندې به ګوره مؤمنان را تیزې تیره غشي به تې جوړې چې استاد یې د خلونې داسې به څار کیږي سی پړسپنې به تې نه جوړې ملګري به دې وساجي پړسپن مړسپن نه یا بلکې نه قرآن به ویلی یا خلک به په جهاد را پورته کیا نو الله به جنگ باندې دا کسانو چې کفرې کړی دی والله اشد باسا الله ډېر سخت جنگ والا دی واشد تنکیلا او الله سخت عذاب ورکوونکی دی او الله ډېر سخت سزا والا دی تنکیلا په معنی سزا ما یشفع شفا څوک چې سفارش وکړي حسنه د شریعت مطابق حسنه سفارش سره جلالین وایي موافقتو للشرع چا موافق وي د شرعیه داسې سفارش یې وکړو یا ما یشفع چا چې سفارش وکړو څه وکړه تعلیم الدین للناس دا سفارش دی که نه چې الله د الله کتاب درته څوک ښیي حدیث رسول الله نو یکن له نصیب دله به برخی منه د دغه نه وما یشفع شفاعة لا چا چې وکړو سفارش سیئه بده یکن له لای دله به یې کفلونو پیټې منها د هغې نه وکان الله د الله تعالی علی کل شیء مقیتا په هر څه باندې حافظه واذا حییتم بتحیة او کلا لاویا چې تاسو ته سلام وکړئ شیا په سلام سره مراد ته نه څه دی سلام درته وشیه دا په اسلام کې مخکې مسله وستا جدا وه چې په اسلام کې مخکې به څه ویله حیک الله څه به ویل حیک الله الله دې ویل تعالی ډېر ژوند درکړي او په ډېر ژوند باندې ویل څه اوسېږه آباد وی اوسېږه نو دا حیک الله نو دا بیا په څه باندې منسوخ شو په سلام باندې نو اوس دا دوام پاتې ده چې څه ووې ته سلام صرف وکړه صحیح ده او داسې هم شی ویلی عرب اوس هم وایه چې اوس میلاو شي وایي حیک الله حیک الله وایي الله دې تر تازه وساتي الله دې څه درکړي ژوند دله وایي ډېر درکړي وَإِذَا حَيَيْتُمْ او کلا چې تاسو لره سلام وکړئ شي دکی مراد دې نه وایي سلام دی او رب د آیات د مخکې سره ده مخکې دواړه اول آیاتونو کې مسله د څه ذکر شوله د جهاد ذکر شوله صحیح ده دواړه آیاتونو کې الته الله تعالی فقاتل نو دلته وسا مسله کیا چې ګوره کله جهاد ته تاسو وځئ
او یو سړی پتا سبحانه سلام وکیا نو فرد السلام علیهما ولا تتکبروا د سلام جواب ورکوا غورا تکبر مکوا چې جهاد لاندې سلسله د سره ده او سادي وردی مردی دیم لگاولې ده نو کم از کم څه پکوا سلام نو بعض خلک څه کوي تکبر کوي حدیث کې مرادیه څوي البادی به سلام بریوم من الکبر هغه سړی چې هغه څوي سلام باندې ابتدا کیا نو دا د تکبر نه څه دی بری دی دویم معنا دا جساس وی دا اصل کې دعوت د هدایت ته دا سلام نه دی دا دعوت د هدایت ته چې ګوره ته په چا باندې سلام وکې کنه نو هغه سړی اساسا مینه او محبت پیدا شي نو چې مینه او محبت یې پیدا شي او ته د به خبره کې د قران او د حدیث او یا دعوت ولا ورکې نو چې ته په چا سلام ونه نو بیا خو مسله جوړی کې نو الله ویا کلا چې تاسو د سلام وکړئ شیا و اذا هویتم کلا چې تاسو سلام وکړئ شي بتحیتنا په سلام سره نو په حی الله جواب ورکیا به اسنا مینا خسته دا غینا نو چې تاسو ویل السلام علیکم نو ته څه وعلیکم السلام او ورحمت الله او وبرکاته نو دا بسیبه صحیح ده نو بس دا به بهتره ای الله وی تاسو لره خجی اور دعایا ہے اللہ ویا واپس کیا پشانت دا سلام جوابا اے زیتی پکی مکوا خو کم از کما جواب خولا ورکا چه السلام علیکم وانتوی وعلیکم السلام او یاد آغنا خیصہ جواب ورکا ورحمت اللہ وبرکاتو پسی اوایا ان اللہ خینن اللہ تعالی کان دے اللہ کل شئی حسیبا پاس شبانی ساب کون کی اللہ لا الہ الا اللہ چھ دے نشت دے بل معبود الا ہوا دا یو اللہ دے لجمعنکم خام خوابتا سراج مکی لا یوم القیامہ پورز قیمت لا ریب پیا شک پکے نشت دے ومن اصدق من اللہ سو دے دیر خیستا من اللہ دا اللہ نا حدیثا پا خبر کی نو دا اللہ نا سوک سن دے خیستا نا دے پا خبر کیا بس دے